ته راته ووایه د شیخ صاحب سره هم د څونه وخت نه تعلق و؟ چې موږ دوره شروع کولو هم د شیخ صاحب په مشوره هم شروع کړه. ما وکتل ستاسو د ستاسو په خوله کې هغه لاړې وچې شوې. بیا سبق هم نه شو ویل، ما هم نه شو ویلی او طلبه هم نه شو ویلی. کمې خبره ته ډېر محسوسېږي جي. او ما په چینچه کې تاسو ولیدی چې په زم چې په چینچه کې به تاسو په زندګۍ کې په لومبي ځل سفر کړی د شیخ صاحب به سره ډېرې لمحې تېرې شوي وي، څه داسې خبره راته ډېره یادېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او که یو طرف ته په چارسده کې د قیامت او د غم فضا ده د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب د شهادت په شکل کې، چونکې په دغه باندې صرف علما غمجن نه دي. تاسو دغه پروګرامونه وکتل، هغه خلک چې د هغوی پټکۍ په سر نشته، ګیرۍ نشته، خو د هغوی په مخ باندې د اوښکو یو سیلاب دی. مفتي ګوهر علي شاه صاحب چې د کې پی کې مفتی اعظم په نوم باندې یادېږي، د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی. په جنازه کې د دوی دغه دردېدلی تصویر ما پرون وکتل، نو مجبوره شوم چې راشم د دوی سره هم کښېنم، د دوی څخه خبرې واورم. مفتي صاحب اول خو ډېره د لوی غم موقع ده، فضا ده د عوامو لپاره، به خصوصا ستاسو لپاره. ته راته ووایه د شیخ صاحب سره هم د څونه وخت نه تعلق و؟ جزاک الله سنگر خان، الله دې خوشحاله. شیخ صاحب سره خو زمونږ د ډېرې زمانې نه تعلق و، د ډېرې. شیخ صاحب چې اول فارغ شو نو د هغه نه چې دی کله مدرس ولګېد، د هغه وخت نه زمونږ د شیخ صاحب سره تعلق و. بیا چې مولانا حسن جان صاحب ولاړو زمونږ په علاقه کې 1991 نو د دې دعاوې او د دولتپورې د دغه علاقې کمپین یې زما د شیخ صاحب په ذمهوارۍ باندې ښودلې. نو دغه مشترکه دوره موږ په 1991 کې او د حضرت حسن جان صاحب د الیکشن په زمانه کې، بیا د هغې نه پس دا زموږ تعلق مسلسل تعلق و. بیا چې موږ دوره شروع کولو هم د شیخ صاحب په مشوره هم شروع کړه او تقریبا هره دستاربندۍ له به هغه زموږ راته، بلکې هغه زموږ د دې مدرسې سره ډېره خصوصي دلچسپي هم لرله، لکه څنګه چې به هغه وي. او د هغه خواهش دا راغلی و چې دا مدرسه الله تعالی کامیابه کړي، دا د هغه دعاګانې وي، دا د هغه خواهش هم و. الله دې شیخ صاحب وبخي، بس د هغه هره خبره مونږ ته یادېږي او زړه م دردېږي په هغه خبره پسې. مفتی صاحب یو زمانه کې د شیخ صاحب په عمره کې او د هغه باره کې یوه افواه خوره شوه چې هغه هلته کې شهید شوی دی. زه تاسو سره دغه ځای کې ناست وم او یو کس راغلی دا خبرې تاسو ته وکړه، ما وکتل ستاسو ته چې ستاسو په خوله کې هغه لاړې وچې شوې، حالانکې هغه یو دروغ، یو فیک نیوز و. دا حقیقت کې هر څه وشو، په هغوی باندې د خاورو ډېری هم ولګېده. چې دا خبر درته د هغې د شهادت موصول شه نو کیفیت هم څه و؟ دغه وخت به سبقونه شروع کېدل د نیم او کم 8 بجې وي، داسې 10 منټه کم 8 بجې چې دا خبره وچلېده. اول دې ملګرو وې په دې فیسبوک باندې راغی چې شیخ صاحب باندې حمله وشوه، هغه صحیح دی سلامت. مونږ وې دا الله دې خیر. بیا داسې 10 منټه 15 منټه چې تېرېدل نو خبرونه بیا بدل شو. او بیا چې سبق ته کېناستلو خبره کنفرم شول، بیا سبق موږ نه شو ویلی، ما هم نه شو ویلی او طلبه هم نه شو ویلی. بیا پرون مونږ څنګه چې واورېده تقریبا 8 بجې بیا هم چوټي وکړه، سبقونو چوټي مو وکړه او تقریبا ټول ملګري هغلته تقریبا 9 10 رسېدلي ملګري. صحیح. مفتی صاحب او شیخ صاحب یقینا تاسو سره ډیره مینه لرله، چې کله هم تاسو ذکر راغلی دی نو ډیر په درنو او په خوږو الفاظو کې تاسو یاد کړي، که هغه د کیمرې مخې ته دی که د کیمرې نه شاته هغوی، خو تاسو ډیر په عزت سره یاد کړي یئ. ستاسو سالانه دستاربندۍ له به راتللو، کمې خبرې ته ډیر محسوسېږي جي. او دا خو دا سنګر خان شیخ صاحب ډېر ښه سړی و، زموږ یې همیشه شاته به ولاړ و، هغه دعاګانې او د هغه پنجه دا زموږ په مدرسې باندې او زموږ په شا وه. بس خامخا په هر حالت کې به د هغه کمې موږ ته محسوسېږي. الله دې خیر کړي. جنازې له پرون ډېر زیات تکلیف سره روان وی. ما په چینچه کې تاسو ولیدی چې په زم چې په چینچه کې به تاسو په زندګۍ کې په لومبي ځل سفر کړی. زه داسې نو مناسه هغه ډېر زیات رش و، نو دا چینچي داسې ولاړه وه. نو دې ملګرو ما ته وویل چې ته چینچه کې کښېنه. نو زه صرف د دغه دپاره کښېناستم، د مې دپاره. او هسې هم خفګان و،
نو د هغې د وجې نه سفر مې نور نه شو کولی، ډېر زیات رش و ګڼه وه. د هغې د وجې نه مې یو ټوټې ساعت په کینچه کې کېناستم. د شیخ صاحب به سره ډېرې لمحې تېرې شوې وي، څه داسې خبره راته ډېره یادېږي؟ یاره د شیخ صاحب هره خبره د یاداشت او د شیخ صاحب هره خبره د شفقت وه، د مهربانۍ وه. شیخ صاحب کې مونږ چېرته داسې حسد، کینه، بغض و بدګویي، همیشه د شیخ صاحب دروند خوی الحمدلله د ټولې علاقې لیدلې چې هغه په کړو وړه باندې او په ګفتګو او په سلوک باندې یو دروند سړی و. داسې بې ځایه خبره، بې ځایه اتره، داسې خبره چې هغې باندې ملګري خفه کېږي، چې ترخه وي یا ترشه وي، دا مونږ چېرته د شیخ صاحب په تقریر کې هم نه وي لیدلي، او مونږ سره چې کوم مجالس کېدل په هغې کې مونږ دا د شیخ صاحب نه چېرته نه ده اورېدل. مفتی صاحب زمونږ د یادو چونکې کم عمر دی، خو بیا د شیخ حسن جان صاحب دغه قیامت هم مونږ په خپله باندې لیدلی و، اخبارونو کې راغلل د هغه د شهادت دا خبر، د هغې نه شروع شوه. ډېر علما کرام د مختلف مکتب فکر سره تعلق لرونکي علما شهیدان شو، ډېر په بېدردۍ سره ووژلې شو. سلسله راغله په شیخ ادریس صاحب پورې راورسېدله. تاسو هم د دې KPK زه وایم چې د علومو لحاظ سره یو ډېر لوی نوم دی ستاسو، او هر سړی ستاسو په باره کې فکرمند دی. ما په دې انټرویوز به مې کولو نو دغه به مې خبره اورېدله چې الله دې مفتي صاحب ته خیر کړي، او الله دې مفتي ګوهر علي شاه صاحب ته خیر کړي. د شیخ صاحب قبر ته طالبان ولاړو، یو طرف ته د هغه په مخ په غم له وجې نه په مخ د اوښکو سیلاب و، او ستاسو باره کې هم فکرمند و. تاسو خپل ژوند څه احتیاط به د دې نه بعد کوئ څه؟ نو بس دا قصې خو د الله په لاس کې دي، او الله چې وغواړي هر څه کېږي، او الله چې ونه غواړي هېڅ هم نه کېږي. که الله وغواړي دا مخلوق هېڅ نشي کولی، بغیر د ارادې د الله نه مخلوق هېڅ نشي کولی. او چې الله نه یې غوښتلې نو که دا ټول مخلوق راغونډ شي نو د الله تعالی په امر، د الله تعالی په فیصله، د الله تعالی په قدرت کې هېڅ کمې زیاتې نشي راوستلی. بعض اشیاء کې زموږ اعتقاد دا دی چې الله څه مقرر کړي هغه به وي، او دا ده چې احتیاط په شریعت کې دا د واجباتو نه دي. موږ به انشاءالله خپل احتیاط کوو، زموږ چا سره حسد نشته، بغض نشته، کینه هم نشته، چاته بد الفاظ نه دي ویلي. سر شیخ صاحب هم چاته بد الفاظ نه ویلي. بس الله دې خیر کړي سنگر خانه، او موږ داسې د خپل وس مناسب احتیاط وکړو انشاءالله. صحیح. څه پکار دی چې دا علما محفوظ شي؟ ما دغه ذکر وکړه چېرې دا ګڼ شمېر علما کرام واخیستلی شو، بېدردۍ سره ووژلی شو، او سلسله لا ولاړه نه ده. نو تاسو څه وایي؟ علماو له په خپل منځ کې اتفاق پکار دی، ریاست له پکار دی، څوک به دې بې څوکه خلکو د دې پروټیکشن به کوي، د دې حفاظت به کوي؟ ګوره سنگر خانه، په هر علاقه کې، په هر سټیټ کې، په هر ګورنمنټ کې، په هر حکومت کې د امن او امان ذمواري دا د حکومت وي. د حکومت دا ذمواري ده چې دا به عوامو له امن او امان، او دا به رعایو له امن او امان ورکړي. دا د هر سټیټ ذمواري ده. سټیټ ټیکس د دې لي، او سټیټ او حکومت په کرسۍ ناست د دې لپاره دی چې دا به د عوامو د حفاظت ذمواري کوي. اوس حکومت دا نشي کولی چې په هر چوک باندې ټینک ودري، او حکومت دا هم نشي کولی چې په هر چوک باندې میزایل ولګوي. خو څنګه چې روټین دی، او څنګه چې طریقه کار دی، او څنګه چې د یو انسان د سټیټ مناسب، دغه د سټینډر مناسب سټیټ نه، دغه د سټینډر مناسبي هغه شان د هغه د حفاظت لپاره د انتظامات وکړل شي. لکه څنګه چې په دې حکومت کې د حکومتي کارندګانو لپاره دغه د سټینډر مناسب د حفاظت دغه پروتوکولي، د وزیر اعظم ځان لري، د گورنر ځان لري، د سیکرټري ځان لري، د DIG ځان لري، د DPO، د DC او د SHO ځان لري. دغه شان په دې علاقه کې علما وي. بعضې علما ډېر مشهور دي، بعضې علما کم مشهور، بعضې چې کم مشهور دي دا هم بعضې داسې چې لکه ټارګټ وي، بعضې داسې چې نی ټارګټ. دا خو د حکومت ذمواري ده چې د دې علماو د حفاظت انتظام وشي. لکه
حکومت دا ذمہواري ده چې څنګه خپلو مشرانو له پروتوکول ورکړي، څنګه چې خپلو مشرانو له د حفاظت لپاره څه منصوبه جوړې شي، سکیورټي ورکړي. دغه شان قومي مشران دي په دې علاقه کې. یوازې علما نه، هر هغه سړی چې قوم هغې ته محتاجه دی، د هغه خبرې ته، د هغه اترې ته، د هغې مشرۍ ته قوم محتاجه دی. که هغه سیاسي پاټو مشران دي، که هغه عام عوامي ملکان د قوم مشران دي، که هغه هر یو کس چې هغه ټارګټ کېږي، یا هر یو هغه کس چې هغه په سکرین باندې راځي، د هغه د حکومت ذمہواري، د هغه د حفاظت ذمہواري دا صرف په حکومت باندې ده. دې کې مونږ هر څوک دغه کوو چې دا چل دی، دا چل دی. د حکومت ذمہواري ده چې مشرانو ته به سکیورټي ورکړي، د هغې د حفاظت طریقې کار، د هغې د حفاظت لپاره به یو منصوبه هغې ته ورکړي. مفتی صاحب دې کې خو تاسو د ریاست ذکر وکړو چې ګورنمنټ له دا پکار دی، ریاست له پکار دی چې هغې حفاظت وکړي د علماء کرامو. خو ستاسو په خیال باندې علماء کرامو له څه پکار دی، مدارسو له څه پکار دی، طلباو له څه پکار دی، څه احتیاطي تدابیر پکار دی چې د دې علماء کرامو دا ژوند محفوظ شي؟ احتیاطي تدابیر درې قسمه کېدی شي. یو خو دا دی چې هره مدرسه یا د هر غټ عالم کم خواص چې وي، د هغې مدرسې د اصولو د ضوابطو د لاندې د مشرانو علماو دپاره د هغې د انتظام او د هغې د سکیورټي کار برابر شي. بل دا دی چې خامخا دا طلبا دی په مدارسو کې چې داسې نازیبا اشیاء استعمالول، یا داسې نازیبا خبرې چې هغه د تفرقه، د انتشار او د فضولګویي دې سره زیاتېږي، معاشره کې نه انتشار راځي، هغې ته بعضې څیزونو ته هوا ورکړل کېږي. دا نه دی طلبا علما ځان وساتي. او اتحاد او اتفاق ډېر ښه شی راغلی دی. کله چې هم د علماو او طلباو په منځ کې اتحاد وي، د دیني قوتونو په منځ کې اتحاد وي، په موږ باندې څوک هم نشي راتلی. او چې کله هم د دیني قوتونو اتحاد کمزوري شي، نو هر هغه قوت چې هغه بېدینه دی، هر هغه قوت چې هغه سیکولر قوت دی، هر هغه قوت چې هغه لیبرلز قوتونه دي، هغوی په رنګ رنګ جامو کې نه راشي او د دین او د اسلام او د علماو او د علم د بدنامي دپاره، یا د هغې د قوت د کمولو دپاره، یا د شریعت د قوت د کمولو دپاره داسې حربي استعمال کړي چې هغه بیا کله ناکله کامیابي شي. نو زموږ علماو ته دا درخواست دی، طلباو ته هم دا درخواست دی چې هر هغه آزاد خیاله خلک، هر هغه خلک چې هغه په معاشره کې آزاد خیالي غواړي، بس دا د قرآن او د سنت د تابعدارۍ کوشش وکړي، د شریعت اسلامي د تابعدارۍ کوشش دې وکړي. بس دا مخلوق او دا خلک صرف مسلمانان په قرآن او په سنت علی منهج السلف، په قرآن او په سنت علی طریقة السلف او علی طریقة ثقات العلماء باندې جمع کېدی شي. بس د قرآن او د سنت د تابعدارۍ حکم چې وشي، علما، طلبا، دا به انشاءالله زموږ لپاره د خیر او د برکت خبره راغلی وي. قدرمنو کتونکو خپلې خبرې راټولومه. مفتی اعظم کے پی کے صاحبزاده مفتی ګوهر علي شاه صاحب خبرې تاسو واورېدلې، او زمانه مخکې مو ته د میډیا ګڼ شمېر ملګرو رابطې کړې وي، خو دوی په دغې وجه انکار کړی چې د خبرو په موډ کې نه دی، دغه سانحې ډېر زیات ځپلی دی، خو موږ دې دغه خپل قیمتي وخت راکړو، مجبوره مې کړو دغه یو څو لمحې راله راکړې، تاسو د هغوی دغه خبرې واورېدلې. الله دې وکړي چې ریاست او گورنمنٹ د علماء کرامو له حفاظت ورکړي. د دوی خپل وسایل محدود دي، دوی خپل ژوند په خپله باندې محفوظه کولی نه شي. دا د ریاست ذمہواري ده. ریاست له پکار دی، گورنمنٹ له پکار دی، معاشرې له پکار دی چې دا سلسله د شیخ ادریس صاحب په شهادت باندې ودرېږي او نور علماء کرام محفوظ شي. خوشحاله اوسئ. خادم غواړم.